الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې د قوم د پیغمبر نوح علیه السلام کیسه اولوله چې داغه قوم داغه خبره اونه منله نو الله پاک جل شانه نیست او نابود کړي. نو دکرنګي مشرکین مکه ته خطاب دی کو چیرتا سوم د پیغمبر خبره اونه منه نو الله تعالی به نیست او نابود کړي. په کثرت کې د نوح علیه السلام قوم دا ډیر زیاتو او نوح علیه السلام له الله تعالی عمر دا ډیر زیات ورکړو 1400 سال دا حضرت نوح علیه السلام له الله تعالی عمر ورکړو سوار له 100 کاله دا د نوح علیه السلام عمر 900 کاله تبلیغ کړو خپل قوم ته 900 کاله نوح علیه السلام دی دنیا کې سوار له 100 کاله تیر کړو نو چې چاته تاسو کو چې تاسو دا دومره عمر څنګه ومونته دا وخت پتا سو باندې څنګه تیر شو. نوح علیه السلام تو فرمایل چې لکه د یو مکان دو دروازې وي دوا په یو دروازه باندې سړی راننوزي په بل دروازه دی اوزي دا سوار لسو کاله نامه دا شان تیر نو سوار لسو کاله عمر د حضرت نوح علیه السلام د الله تعالی ورکړو او 900 کاله دا تبلیغ کړی دی. په دې 900 کاله کې د خپل قوم د شپې عمره بللې دي دروازې عمره بللې دي یوازي عمره بللې دي او په جمع ورته هم تبلیغ کړی دی او ټول د الله جل شانه وحدانیت طرف ته بللې دي خو هغه د ضد او د عناد د وجنه په حضرت نوح علیه السلام باندې ایمان نه دی راوړی. نوح علیه السلام چې کوم نصیحت د الله طرف ته بلل خو هغه د ضد او د وجنه د غوی په مشغول او الله طرف پینزو کسان نیکان کسان د دی نوح علیه السلام د خلکو د قوم دی کی 15 کسان یو داود مفسر د حضرت ادریس علیه السلام لقب او دا سلور دا غزامون نو دا نیکان خلق شکل دنیا نه لړو نو دا خلق خپاو چې دا خو نیکان بندگانو به مونږ کیونو زموږ سردارو خوشاله نو دی خپاونو شیطان ورل راغی ورته وی ولې خپه کېږي د دې مجسمه جوړې گئی د دې شکلونه جوړ گئی هغه ته ګوره په خپل غم غلطه وای نو شیطان هډي روخيار دی هغه ته دسه وی چې د عبادت کوي ورته وی د دې مجسمه جوړې گئی او بس دې ته ګوره او مخکنو امتونو کې دا ترتیب چې کم د ګناه اسباب د ګناه د لپاره کم اسباب او دروازې وي نو هغه به حرام نه وي. دا صرف د دې امت خصوصیت دی د نبی علیه السلام د امت خصوصیت دی چې دې امت باندې چې کوم اسباب دي د ګناغه هم حرام دي. لکه زه تاسو له مثال درکم لکه بدکاری زنا دا حرامه ده نو د دې لپاره چې کوم دروازه ده او کوم سبب دی هغه هم حرام دی. هغه نظر دی نظر هم زموږ په شریعت کې حرام دی. نظر دا د بدکاری د لپاره سبب او ذریعہ ده دا ګناه او بدکاری دا د نظر نه لومبي شروع کیږي. نو شریعت زموږ شریعت نبی علیه السلام په شریعت کې دا نظر هم حرام کړی دی. دک شانتي دا بت تصویران او باسل بوتان جوړول نو دا په هغه دور کې حرام نو خو زموږ په دین کې ځکه حرام دي چې دا د بت پرستۍ د لپاره سبب او ذریعہ جوړیږي تصویر نو د دې وجه زموږ په دین کې هغه سيزونه هم حرام دي چې کوم د ګناه د لپاره سبب او ذریعہ جوړیږي. نو په هغه دور کې دا مجسمه جوړول ګناه نه شیطان ورته وي د دې مجسمه جوړې گئے او ګوره ورته خپل غم به غلطه وای نو دا کوم خلکو چې دغه نیکان کسان لیدلی نو سو وخت پر خودي ژوند دیو دی باغ بوتانو ته قتل خپل غم به غلطه او چې کله دغه پیړې 13 شوله د دې اولاد راغی نو شیطان ورته ساسو مشرانو به دې عبادت کو دا خلک په دې طریقه باندې په بت پرستۍ کې مبتلا شو په شرک کې مبتلا شو. او د نوح علیه السلام نه مخکې د آدم علیه السلام نه راوغلی تر نوح علیه السلام پورې چې بت پرستی نه کړي دا بت پرستی د بوتانو عبادت بوتانو ته سجدې د نوح علیه السلام د دور نه شروع شوي. دا خلک په دې کې مبتلا وو نوح علیه السلام ورته زاری وکړه منت ورته وکړو د شپې ور پسې لاړو دروازې پسې لاړ سورې نوح کې الله ذکر کړی دي خودي خبرونه منله دومره په ضد کې چې دا طوفان راغی یو پیغله جینې وا واده شی وډومبې یو ماشوم هغه ماشوم ور سره دی نوح علیه السلام لراله نوح علیه السلام ورته وی
طوفان نه به الله تا بچ کړي خو په ما باندې ایمان راوړه او دا بچی به دلته الله بچ کړي یا ښځه ورته وایي چې ستا په ایمان راوړلو باندې زه بچ کېږم نو زه دا بچی قرباني کوم او خپل ځان قرباني کوم مطلب یې دا اوس نه دی زه بچ شم نه دی زما دا بچی بچ شي خو په تا باندې ایمان نه راوړم نوح علیه السلام چې 9.5 کاله تبلیغ وکړو او چې کوم دی 80 یا 82 کسان دا مسلمانان شو نور شه ایمان نه راوړو د نوح علیه السلام تمه کتې شوله نو خیر یې وکړه انک لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا الله تعالی په مخ ته ځمکه د یو کافر کور نه غواړم نو طوفان نوح راغی او د نوح علیه السلام په دغه طوفان کې ټول خلک تر دې پورې چې د نوح علیه السلام یو زوی هغه پکې هم چې کوم دی ختم شو هغه هم د طوفان کې ډوب شو او ټول خلک یې ختم کړل ډوب یې کړل نوح علیه السلام 3 زامن پکې پاتې شو او دغه رنګې دغه 2 یا 80 کسان اختلاف دی پکې دغه چې کوم دی پاتې شو خو دا وروستو نسل بیا د نوح علیه السلام د دغه 3 زامنو نه چې کوم دی ډېر شوی دی دا 3 زامن د نوح علیه السلام دا پاتې شو او د دین بیا دا نور نسل چې کوم دی چلیدلی دی دغه طوفان چې راغی په دغه طوفان کې ټول خلک ختم شو څومره انبیا علیهم السلام چې راغلي دي خپل قوم ته خطاب کړی دی دا خبره ورسره کړله چې ان اجري الا علی الله زه ستاسو نه اجر نه غواړم په دې تبلیغ باندې بلکې زما اجر په الله تعالی باندې دی زه به د الله تعالی نه د هغې د ثواب امید لرم خو ستاسو نه غواړم په کښتۍ کې چې د سره څوک نو دې ټول ته الله پاک جل شانه نجات ورکړو مفسرینو لیکلي دي چې 2 یا 80 کسان دا نوح علیه السلام خپل کښتۍ ته خېجولي او دا کښتۍ څومره وه نو دا لمبۍ د دې کښتۍ 500 فوټ وه 30 فوټ چوړایي وه 13 فوټه او 50 فوټ دا چې کوم دی اوچته وه او د شپږو میاشتو او یو ورځو دومره خوراک یې په دې کښتۍ کې اچولې دومره لویه کښتۍ وه او په دې کې یو خانه کې حیواناتو او په دې بله کې انسانانو په بله خانه کې دا سامانو د خوراک سکاک سامانو د ضرورت نو دغه کښتۍ نوح علیه السلام جوړه کړله او دا کښتۍ تر ډېرې زمانې پورې بیا وه د هغې نه وروستو بیا چې کله د اوبه وچې شولې نو جودي غر باندې بیا ودرېدله او قوم خو ټول تباه شوي دغه 80 یا 2 کسان پاتې شوي د هغې نه وروستو بیا الله پاک دغه دنیا آباده کړې ده د نوح علیه السلام د زامنو نومونه حام سام او یافس حام سام او یافس دا 3 زامن د نوح علیه السلام په کښتۍ کې وو او بعضې مفسرین وایي چې دا ټوله دنیا د دغې 3 زامنو نه الله تعالی دوباره آباده کړې نوح علیه السلام د آدم ثاني موي آدم ثاني څنګه چې د آدم علیه السلام نه د انسانیت ابتدا شوې ده انسانیت دغه نه ډېر شوی دی نو دغه شان د نوح علیه السلام نه دوباره د دنیا جوړه شوې ده نو بعضې مفسرین چې دا حام سام او یافس دا 3 زامن د حضرت نوح علیه السلام سره کښتۍ ته ختلي وو او دا ټوټل تعداد په دې کښتۍ کې 2 یا 3 یا 80 کسان نو دا ټوټل دنیا چې بیا وروستو آباده شوې ده د 3 زامنو نه آباده شوې ده حام سام یافس